پنس تارک د سنت شو یا پتیار کې ولاړ او څوک دیني ویني او سامان دې سرګند دي امام مالک سے وی منځي کیږي او درې واړه امامان وای نستر د عورت د منځ د پاره فرض دی او د خلقو نم فرض دی ناغیوی که پا ځان نه کوټه کې ورونه دي ځان پسې بند کړي او منځ په بربنډه کې نه منځ دی نه کیږي البته که معذوری مجبوری صدر سرشتنا نو بیا با پناستا منز که اخپی با قبلی تکی او مخی و شاعتا بلا سنا کید نو بی قدر ما امکانا بزان پتے امام بخاری دی باب کی مسلک دا جمهور علماء اختیار ہے چه سا اخذ دا سیاب یعنی ستر دا عورت دا پا مانزکم فرض دی او دا خلقنم فرض دی ذکر دا مانزک پا سلسلہ کی روڑی اور آغیر پارا دری سلور دلائلو تا پا دی باب کی اشارہ کے نو ستر دا عورت دا مانزه دا پارم فرض شو او دا خلق و دسترگو نم فرض شو امام مالک سیبوی دا خلق و دسترگو نزان پٹول فرض دی او دا مانزه فرض ندی نو دیوئی باب وجوب الصلاة فی السیاب دواره دا وجوب و فرضیت بھی یوئی یعنی فاز دی مذکور پا جاموں کی و بربند نکی اگر چی سب بھی نوینے نو جمهور نے خوخک وقول اللہ عز وجل اول دلیل دا ہے کہ خدای خذو زینتکم عند کل مسجد دا زینت جامع غنده عند ذهاب الى کل مسجد چیزے جماعت تنو دا زینت جامع واغنده نو ذهاب مسجد تخلص دا پارا کئی منزلہ کئی کر مطلب دا ہے کہ خذو ثيابکم عند کل صلاة فی المسجد او چونکہ وضع اصل منز خو پا جماعت کے راغلے نو تعبیر دا ماندن پا جماعت سروش یعنی خذو لباسکم عند ذهاب للصلاة فی المسجد نو دا صلاة دا پارا خلدہ ہے اس یو سوال دے دا طالبان چی خدای دی تعبیر پا زینت سرہ کردے دے پا سیاب سرہ ندے کردے خذو ثيابکم یا خذو ما تسترون به عورتکم بلکہ خذو زینتکم نو علماء دین دا مسئلہ و باسی چی دا منزل پارا بخشتا نخشتا بقدر ما امکان جامع غنده ذکر خدای دی سیابونا تعبیر پس سرو کرا زینت سرا جامع زینت هم دی انسان نو بعض علماء ہوئی چکم دے کے پڑکی دے عزت جامع دا علتا و بغیر پڑکی بند نکے چکم عزت مند مجلس تا بغیر شیروانے نشتے شیروانی واؤن نمازتا او فقہا ہوئی چسخا جامع دا عمل کی چنور در سرے ایکی بمند نکے لکه سړی د ورکشاپ نه راشي جامې غوړې زیړې تورې اگر چې پاکي دي شرعاً او قبیح دي دې کې مون مکروه ده په جامو د عمل کې لکه ډیرانی خور کړي په زمیدار یا غایې کړي یا مچیماری یا داسې د عمل جامې وي هغې کې مون مکروه ده فقها وایي ځکه خدای تعبیر د جامو نه پس سره کړی زینت سره کړی دی نو جامع به منزله بند ده ومن صلى ملتحفا فی ثوب واحده یعنی ځان پټول دومره ضروری دی دا دویم دلیل دی چې ځان نه به څادر راتاو کې که یوه جامع التحاف ځان نه څادر راتاو ورته ويذكر عن سلمة بن الأكوع دا درم دلیل دی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزره ولو بشوكه سړی لنګ و د کمیس یې غوسي او ګریوانی په کمیس کې نو ماغو تړه چې تا تخپل عورت نخکاری که تڼۍ نه وي نو اصغی پکې ورکا ولو وتزره ولو بشوكه اگر چې تړلې په اصغی راشي تڼۍ نه وي نو اصغی پکې دا کله کله کونډې بکسوی پشان نو مقصد دا دی چې سرګندواله د عورت خپل ځان ته نه دی
ځکه چې ګریوان د کډوي ګوري پر کو کې نو سامان بر تخکاری کنه نو دا ته بند کا وفي اسناده نظر ذکر په یذکرو سره نه خلک موسی بن محمد د منکر الحدیث خود بیا په متن کې په باب کې ذکر کړی ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه اذن دا او سره په هغه جامو کې منسکول شي چې د پکې جما کړي او چې پلیتی پکې نیوي ازا نطفه ته وي نطفه د پنځ پلیته د لکه احناف او مالکیان چې وي شوافی او حنابلہ نطفه ته پاکه وي او دې پلیته وي ویش جامو کې د ازا نوي ازا پلیتی موږ پکې یعنی جامې دومره ضروری دي چې هغه جامې چې تا پکې خود سره ملاسته کړي دا ناغي کې به موږ کې قبلې نیوي نو اخذ د ثياب ضروری شو وامر النبي صلی الله علیه وسلم بیت عریان حضور وی په بربنده به طواف نه کوي او طواف په شان د منځ ده په ډیرو خبرو کې نو چې طواف عریانن منه ده نو منځ عریانن منه شو نو قیاس د صلات په طواف یعنی دلته په طواف د حج مسلې نه دي خو د منځ مسلې نو گویا د جمهور علماء تایید کوي چې اخذ د ثياب او ستر د عورت دا د خلق نم فرض دی او په مانځ کې فرض دی ځکه وی باب وجوب الصلاه فی الثياب حدثنا موسى بن اسماعيل قال سنة بن ابراهيم بن محمد بن عتيبة قال تمرنا ان نخرج الحيض يوم العيد يا عمرنا منتدى حكم حيزي دا اختر فرض کې بزان سره بوجود اختر اجتماع او پرده نشین خزه ويشهد جماعت المسلمين المسلمانانو جمع کې بشریکی ودعوتهم داغي په دعاګانو کې بشریکی وتعتذر الحيض عن مصلاحهم او حیزه بد ادغان لک جدا ناست حالت امراتن یو خدوی یا رسول الله احدانا ليس لها جلباب که یو شیزنی سره پړونی نیوی صادر نیوی حال تلبس صاحبتها من جلبابها خپل مرګره ده سره د پټه لاړه شي په صادر کې یعنی سوال دومره ذلیل شي چې هغه نه معنا راغلی خو د منزله چې زه نو غستې شي د بل چانه یا ور سره په جامو کې پټه لاړه شي نو د لری قیاس په ذریعہ د ستر د عورت فرض کړه پاره د مانځه ویزی په پرده کې قال المؤخر عبد الله بن جان حدثنا انه قال سلام في مسيرين قال مخي عن ذكره نداغ عن بصيغه سما بدلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب وقت الاذان الخفاء بالصلاه درې قسمه جامې ریان درک او درې وګړو د پاره بابونه یو جامه د اولیا ده نه کې به التحاف وکي التحاف دې ته شي ګډ بداسه راوړې بل بداسه راوړې وګي بم پټي کې ټول بدن باندې پټ شي وې صادره دیم دا صورت ته چې بنا نشي راتله یعنی په وګونو شي چولې او اللهم را رسی نا به صادر دا سراواله دا بل بدن دلته به وتړې لکه ما شبان الله چې خلک صادر تړي چې پروتي نسی دا دریم صورت دریم دا چې سټم نه راسي ناغینا به تشلنګوي باقی بربندی یا خود تشلنگ متوی اکتفا پا عورتو کا دا یو ندری قسم جامع چار تیدیر التحاف بکے اشتمال علی المنکبین کدا غین تنگینو عقد علی القفا باکی کدا غین تنگینو ازار باتجور کی پٹول دا عورت ضروری دی ندری ابواب ذکر کئی ندری قسم جامع دا پا بید وگو سرگن پٹول واجب دی کنا امام احمد سے بید وگو چې جامه ارته نو د وګو پټول وو فرض لري په مانځ کې او که چا په استان وګي سرګند او ساتل جامه ارته او دی وګي سرګند نو مونږ نه کی د حضرت امام احمد سے پرس او دا درې واړه فقها چې نه ستر د منکبین سنت ده نو که چا قصدن منکبین سرګند کنه مونږ یې شوی ده خو تاریخ سنت ده ځکه منکبین عورت ده عورت دا کم دے نا کم دے پوری شروع کی نا احناف وی دا نام دا لان دے اور رکبتین پکی داخلی دا استرگ دا کنڈے تابع دا فخذ دا
او دا باقی مامان وای چې نوم په عورت کې داخل او کونډه نه دي داخل ناغي د نوم نه شروع کړ منګه تحت سره نه شروع کو نو موږ وای کو نوم سو سرګن کې نه عورت سرګن نه ده دبل سړی په نوم باندې لاس والش او ډېر په دې تیرا کې ماما دې زړو خذل نومونه اوچته راشي دلته استاد ما دا نوم اوچته دغه دې مولا دړې حمامان کې نمونه ولا دمه او تیرا کی زړو خوځلا زمون پنځ نم په عورت کې نه داخله کونډه داخلي دا او دا غي پنځ نم داخله او کونډه چې نم دې سرګند دی هغه سره دې نم پټکا عربو کې لنګ جوان دغه نم عورت به امام مالک سے پنځ دا اصل لفخذین عورت دا دې خوانه ده او دا باقی فقهاوی نه ټول فقه عورت دې په دې باب کې دي مستقل او دې د جمهور علماء مسلک اختیاري چې فقه عورت او به شام شاسه بو سو شاوی الله سب دي تقسیم کړي چې عورت غلیظه دي بل خفیفه دي د مزدور کار د پاره خیر دي کدا دې سرګند دي او عام خلق بدا دې سرګند مسات زمونږ احناف عورت غلیظه او خفیفه فرق چې کوم کې اختلاف د فقهاو دی هغه ته عورت خفیفه وي چې کوم کې اختلاف نشته هغه ته عورت غلیظه وي نو د درو قسم جامو د فار درې وړه ابواب درې نو باب عقد لزال الخفا بالصلاه لنګ باوتړې په وګو په سټ باندې په مانځ کې دا څه وی کنه بعد من سال مثال صلی الله علیه و سلم اخذ حضور ملاوات خیم ډیر صحابه حضور پاک پس منځونه کړی دي لنګونه سټ پورې تړلي غریبانو یا مې چرته مجلس کې بناست یو بل نه بیزان پنا کو قسم دې دا مونږ چې کوم جامع غوندو دا د خلفای راشدین هم نه وي تفانونه او ګړې او ټوپه او بنینو غیلی دل زمون کمیس جدا پرتوک جدا بنین جدا پټکی جدا او ګړیم پلاس او چشمیم پسترو دا نه خلفای راشدین وی د صحابه هغه کار کړل عندنا عمد بن يوسف قال ابن دا دعاګانې چې ذکر دي کنه چې دعوت هم دا دعاګانې په دوران د خطبه کې وي خطبه پس مستقله دعا په حدیثو کې نه ثابته فعلا نو دعوت المسلمین چې راغله نو هغه دعا په زمن د خطبه کې وي کنه اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين دا په دعا په خطبه کې وي انت ورسره امین امین وای که جمعه کې کوي که اختر کې کوي که استسقا کې کوي نه خو پیږي په عربه در احمد بن یوسف قال سناس محمد قال سنه واقع محمد ان محمد المنكدر قال صلى الله جابر في دار نقل قدوم قبل اقفاء جابر سے یوزل منس کو پلنګ کې چې شاته تړلې په سټ وسيابه موضوعه عن المحجاب جامع پرتیوی په ګړوانجا محجب ګړوان هغه لرګي چې خلک ورته جامع ځوړاندي لیدل دي کړه چا کړه اوکې او د پيو صادر کې مسکو یو سړی ورته قربان پيو صادر کې مسکه ودا چې تاسو په شان جاهلان مې ویني چې مسله ورته معلومه شي چې پيو جامه کې مسکيږي یعنی ګورې دا غوړه د سړي سره جامې زیات کینو ډېر دی واغوندي نا برستراش خو جابر صاحب د مسلې د وضاحت دفعه قصدن په یو جامه کې مونږ قالوا یو سړي ورته وي تصلي في دار واحده په یو لنګ کې مونږ کې ا دینه معلومیږي چې ستر د منکبینو فرض نه دی ځکه چې عقد د ازار چې کوي خو منکبین سرګند دي کنه او جامې می ورسره
نو جمهور مسلک دا چې منکبین فورت نه په اتفاق او په ټول فرض نه وي. فقال انما سند ذلك ليراني احمق مثلك تستا پشان احمق ویني چې مسله ورته معلومه شي. واینا کان له صوبان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د جامع وی د حضور په زمانه کې یو صادره و انزل مترفنا ابو مسلم قال سنا عبد الرحمن بن بالموالي محمد المنكر قرأت جابر يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب او باب الصلاة في الثوب الواحد ها فخطل جلال الدين السيوطي سبق آسان دے لگ نو خیال کرے چھ لگ زیادہ تو بول بسیاب و مسئلہ دا اختلاف پکی بسیط. بسم الله الرحمن الرحیم باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به دغه دینا ذکر ما طویل جامع درې قسم دي یو چې ارته وی صادری او نور جامینی ناغب په وګور آتاوي دې ته التحاف وي او اشتمال وي. دیم دا صورت ته چې دا غنه لګه کمی وګو تر رسی خو تاویږي نه د وګونه ما بسټه پورې وتاړه. دریم دا غینم چې تنګي چې وګو تم نه رسی ناغې نه بتش لنګوي دا څه باندې کې چې دلته ونیسه. نو درې قسمت صورتونه د جامو او پدرو واړو بابونه دي. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به جامع یو کې موږ کې التحاف وکي. قال زوري في حديث الملتحف والمتوشح ملتحف متوشح دوي وهو المخال بين طرفي العاتقين چې رد بدلې چولی صادرونه دا یو طرف په دې طرف واچو دا بل په دې واچو. ول اجتماع على منكبه دې ته استعمال په منکبین وای. وخالط محان من تحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخال بين طرفي العاتقه مونږه چې موږ د فتح د مکی په مخه کې په یو صادر کې موږ او د صادرونو طرفونه رد بدل چولی بوګو د دې طرف د دې طرف ته چولی او د دې طرف د دې طرف ته چولی. مثلا مسئله اتفاقی ده. مثلا عبد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروه عن نبينا ورمى ابي سلمى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه رد بدل چولی صادرون پوغو. مثلا محمد بن مسلم قال سنا قال سنا هشام قال سنا نبينا ورمى ابي سلمى انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد في بيت ام سلمى قد القى طرفيه على عاتقيه. او حدثنا عبيد بن اسماعيل قال سنا موسى بن هشام بن نبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. أو حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس بن نضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا عمرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب. دا حديث په فتح د مکی کې منګوي. تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فكان لفتح ورنا وجدته يغتسل غسل كما فاطمه ابنته تستره او فاطمه پټ کړو یعنی غسل خانه نه وکنه د کور په ګټ کې به غسل کو صادري نیولې. قالت فسلمت عليه ما بالسلام واچو فقال من هذه يسوك ما أعطي قربان ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ ده ترلوري وده علي سيب خور ومشرا. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. 8 ركعات منذ نو دا صلاة دوحا ده یا صلاة الفتح ده فیو صادر کی منذ کو صادرونه پر طرفونو راتو کړو چې فارش موت قربان زعما ابن امي زما د مور راوړلې بچي یعنی رور مې هغه وې زد الله فلان کې سړې وجنم حال دا چې ما غلامان ورکړل فلان ابن حبيره دا پر کټیو ده نو حضور ورته وینا قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ تا چې علامان ورکړي زمونږ طرف مامان د خځه امان سید خو حاکم ماتول شي بل سوکنا. حالت ام هانئ وذلك ضحى دا وقت صافتو. مثلا عبد الله بن يوسف قال الرحمن كان مشامل سيد المسيب نبي وريت عن نصائح صلى رسول الله یو تپوس کون کې د حضور نه تپوس کو ویسه په یو جامه کې مسکیږي
نو حضور ورته اول کلکم صوبان د هر یو دو جامې وسه چې په یو جامه کې مونږ کېږي نو څنګه دا سائل څوک نو حافظ ابن حجر وی دا په مسند ابي حنیفه کې مولید د مسند بخاری چې دا سائل حضرت ثوبان دی ثوبان مولا د رسول الله نو ثوبان رسول الله ته وای قربان په یو جامه کې مونږ کېږي نو ورته یا ثوبان اول کلکم ثوبان د هر یو سړي دو جامې وسه نو چې یو کې نه کېږي نو څنګه بامن رسول الله صلی الله علیه وسلم جلالات خیر که یو جامه وی خامخا په وګو واچي که وګو ترسي دا ته پرون ما ویلو چې امام احمد سے وای چې قصدن وګي سرګندول دا مفسد د صلات ته ما غوي واجب دی پټول د وګو حکم نه وینو خیر ادري والا امامان وی د وګو پټول سنت دي ظاهر دا چې د احمد سے قول اختیار کړی دی په بربند وګو بمونږ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر مقلدین ملدین خپیارت کی او دا بعض عرب خامخل سره انگریزی وی ګیره خړلې او موټي بنو دا بنینونه چولی تنگ دې دې په امون بکې الکه زنا اورا یو تاندار ته مداسه مخ ته نه درېږي دې ادب ني سرکوزو کې نن ته بد عزت جامع غوندې په ادب او احترام مو درېږي خدای پاک ته او په خشوع خضوع نو چې منځو کې غیر مقلد بدا خاصیت چې پوزه کې بغوتی شروع کې سر کې غوګونو کې ترخ کې کله به یو ځای الله سپورو کله پر ځای ماته یو غیر مقلد ملا او استاس موږ خو جمعو د محض ده نو ما استاس موږ حرکات محض جمعو قد حرکات نه خدا خاشعين صفات کړل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وخشيت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا حرکت بدینی دغه بداسه ونه امام ابو حنیفه به وتد الارض داسه بولاړو لکه میخ چې ټکوالی حرکت به نه امام احمد سے هم د قشان ولاړو لکسر به مایل او پترس نه حرکات کو نه سکانات کو نه پوزه کې کوته واره نه ترخونو کې نه لاسو دا زناور مزاک دی حرکات قصدن کې ازمون علماء وی عدم تقلید د ټولو بیا د بو سره باب صلى الله في صوم الوالد فرجع الله حدثنا ابو عاصم بن مالك بن زناد بن عبد الرحمن بن عرج بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في صوم الواحد ليس على عاتقه شيء په یو جامه کې د مونږ نه کوي چې په وګوي سنوي یعنی چې جامو ګو ته رسی نه جا وګي به پټه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى بن كثير كما قال سمعت او قال كنت سالته قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخال بين طرفيه که یو جامه کې مونږ کې نو رد بدلی په وګو واچوا چلوي ساده باب اذا كان الثوب ضيقا كتنگوي وګو تنر راسي نو دو صورت دي که صرف دې دې تنر راسي د فضل تبغټا ورکه او که دې دې تنر راسي د نو به پلنګ اکتفا وکړه باقي بربند داسې باندې کې جدل تداسي ونشي دا وځه شریعت نه خوای حدثنا ابن سعد قال سنا في الاحمد سليمان سيد بن حارث قال سمنا جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الواحد جابر سے تمي قربان پيو جامه کی مون سنگ نے فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وزبر تخفل قسوكم ويو سفر كتلم فجئت ليله لبعض امري زر عالم سے خبره فوجدته يصلي غمسك وعليه صوم واحد زما یو جامه ګور صحابه یو جامه قسم دې یو تابعین تبع تابع تپوس کې چې صحابه څنګه وی هغه داسې وکتا سولې د نو تاسو به چې دا خو د قبرونو مړی را پاتې دي چا یو کفن چا دو او کاغي تاسو لید نو هغه وایي چې دا خو دا څنګه خلق دي خو خدای او آخرت یې استاسو د صحابه تابعین خو په مینس کې وکړه استاسو دا غي دمر فرق وی یو جامه مې و یو ساده وی هغه موس کو نو ما ور پسې نیت وتاړه فاشتملت به
ځان نه راتاو کو صلیت الى جنبه دا نفر نو داسې چل کړو چې صادر ځان نه راتاو کړو صادر تنگ نو داسې نه ولې نو سید الکائنات چې منځ کو قال ما سورا یا جابر څنګه رااله د شپې سورا د شپې راتلو ته وي څنګه رااله د شپې سخیر خو دې فاخبرته بحاجتي لما چې سم خبره واغه ورته ویله فلما فرط قال ما هذا الاجتماع الذي رايته دا څنګه د صادر ځان نه راتاو کړل قلت كان ثوبا هذه صفت محذوف دي يعني كان ثوبا ضيقا صادر تنگ قال فإن كان واسعا فالتحي به وإن كان ضيقا فاتزر به كارتين التحافك او كتنگين فلن كفايتك لن ځان نتاوك قال موسى قال لنا احيانا سفيان قال سني بعض بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم اخر ظهورهم ډیر صحابه به موږ کو سید الکائنات پورې او لنګونه به دې سټ پورې تړلو کهیات سے بیان لکه ماشمان چې پور نه دي امر ولا صادر تړلو دی وګو پور ولا غټور کې چې پروت نسی لیدلیم دي کنه ويقال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وزنانو ته به سر بنو چته چې سو پر نارینه په سجده نه پروت برابر نه ناس ځکه چې په سجده پروت خو سر اوچت کې نو سبه احکاری لاندې دغه به احکاری بدل ویالي بسر اوچته چې صحابه کینه دومره غریبانه لنګ په سر احکاری د لاندې طرف نه او باب الصلاه فی الجبهه الشاميه شامی چوکه کې مونږ روانه دا باب وجه د دې لپاره چې هغه کپړې چې د کافرانو ملک جوړې شوي هغه بظاهر چې پاکي نو موږ پکې کوو وینځلو ته حاجت نشته بعض شیخان فقهاو دا نقل چې جامه د بار ملک نه راشي نو وینځي سو علما تفصیل کوي چې دا غي مستعمله جامه نو وینځي ځکه شراب په توي شوي امتیاز پکې کړی ای خو داسنو چې او که نوی لکه تام ناغلی نوی کوٹی نوی واسکٹی نو دا غی وینزلو تاجت نشتا او خدا تفصیل لے که مستعمل جامعی نو وینزا او که نوی مستعمل شوی نی نو خیر دی دکه ظاهر پاکر دی باب پا دیگ دی چی نوی جامع ناغلی دا کافرانو دا ملکنا نو خیر دی حضور مبارک شامی چوغا غسته وا او باقی کی منز کرده نو شام آقا وقت دا کافرانو ملکو نو شامی چوغه باندې باب ذکر دی چې حدیث کې د شامی چوغه ذکر راغلی کني مقصد ته د کافرانو ملک ته دا سیټره باندې چې راځي مستعمل دا اسما غونډه چې سو پوری منځلینی احتیاط پدې کې دی کی بیمارې هم ډېرې جراثیم می ورسا ایډز بیماری دی او خطرناک کافرانو په ملک د زنا نه پیدا کیږي ناغ بیماری خطرناک نو وینځه دوبی وینځه اگر مو به او چې نوی تان نوړې نوی کپړې نوی واسکټي نوی کوټي مستعمل ني نو خیر نو دی وی باب الصلاه فی الجبهه الشاميه شامی چې غیر استعمالول شي شام نمران د کافرانو ملک ځکه هغه وخت کې فتح شوی خو نو شام په عمر صاحب زمانہ کې فتح شوی وقال الحسن في الثياب ينسجه المجوس حسن بصری وی هغه کپڑے چې مجوسیان جوړي بحرین کې مجوسیان او ایران ټول مجوس لم ير بها باسن وی خیر دے او چې نوې جامع ری جوړی کړي ویله به د بحرین نه جامع تله بحرین مونږ ته پاکستان ته نږدې هندوستان او د پاکستان دریابي جزونه په بحرین ورځي بحرین د سمندر میانس کې جزیره د لویا دارالخلافه منامه زه چې پتلم نه هغه وخت کې هغه بلې غاړه ته په موټر لان چونو کې بتل الخلق اوس د سعودي عربو د جزیره او د منامه په منځ کې پل جوړ کړل لوی سمندر د پاس 50 کیلومتر دومره پل وقال معمر مرت زهري يلبس من الثياب اليمن زو معمر سے بھئی ما خپل استاد لیدل زهري سے یمنی جامع به اغسطه معصوب قبل باور چې داغي پران کې به امتیاز استعمال شوی سوټي او امتیاز سوټي چې دی دا دوبیان چې دی بلستر مخونو لرنګونه ورکی زمو وطن کې نو دې کې سوټي ګډای نو یو کاندې جوړ کړی هغه کې دا رنگینه جامې واچي سوټي پکې واچي دا غوایانو دا میخ نو یو ورځ پکې پرتینو رنگ پوښ اوس نو نو وسیزونه والا طریقې ختم دی اوس نو زهري سے باغ جامع واستې چې دا ای په پاران کې سوټي استعمال شي دی پاک
ظاهر خدا چې سټیو امتیاز سره خو به نه اوسې وینځلې به او استعمال شي دی پکې. بل دا په دې بول د مایو کلو لحمو پاکو خدا دا که بول پاکی منو قذیر خودی کنه گندری نو دا پس تا وینځلو نه به اوسته خود دی وای کې استعمال کی پلیتی میں استعمال شي په جوړولو کې او په وینځلو کې نو خیر ده. وصلى علي بن ابي طالب في ثوب غير مقصور علي سے پاک جامه کې مسکړو چې وینځل شوی نو یعنی نو راغله و د کافرانو د ملک نه قصار عربی کې دوبی ته وای غیر مقصور غیر مقصول وینځل شوی نو دوباره نو جامې وینځلو ته حاجت نشتا. ګوره دا د فقهاو اقوال ولې نقل کې دا حج قابل اعتماد دي کنه دي. زوري سے فتاوی ده حسن بصری تعبیر وی حسن بصری دا وای او زهری دا وای نو که سړی دا وای چې ابو حنیفه دا وای شافعی دا وای نو دا څه غلطه خبره ده که صحیح. بخاری ټول اقوال د فقهاو نه ده او په تراجم کې ذکر کړي. حضر يحيى قال سنة أبو معاوية أن نافش المسلم المسوق وغيره تم شو قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرين دا په مسجد خفين کې من ویلو فقال يا مغيرة خذ لي دعوة دا لوټه راواله فاخذت افضت لك رسول الله متوارى عني لعن بارت نبي كريم فقضى حاجته عليه جبة شامية شامي چغي غسل وسفرك وذهب ليخرج يده من كمها لسنة رخل دلستوننا ادو آخر دا سے کول ما غنک سلام لنا وخل وسببت عليه ما وتوبات ولي وتودى وضوء للصلاة ومسألة خفية ثم صلى مع جنب شامية غسل ومنزم كده. او باب کراهیت التعبیر في الصلاة وغيرها منز کے بربند کی دل او غیر د منز دوارو کی ناروا دی یعنی ستر د عورت فرض دی. دا مرته پرون ویلو یو مسئله کې خلاف دی چې ستر د عورت د مانزه د پاره فرض دی په اتفاق د امت دا خلقنا خدا مانزه دا پارا فرض ده کنه. امام مالک سے بھئی ستر دا عورت دا مانزه دا پارا فرض نه ده سنت ده او دا خلقنا فرض ده. فیده دا خلاف دا چه اغوی که پا بند کوٹا که سب منز کئی او بربندی نو خیر ده منزی کی یا پتیاره کی منز کئی چه سوکی نوینی نو یو دا استرو دا خلقنا ده او یو دا منز دا پارا ده او دا باقی دری والا امامان وینا ستر دا عورت دا مانزه دا پارم ضروری ده او دا خلق دا پارم ضروری ده ده جمهور علماء را اختیاره نو غیر حال فضی ورسروی کم خیالی فی الصلاة و غیرها منز کی او خارج دا منزنا باو کی بربندیتل من دی. کراہیت مکروه تنوی لکه دا نسوارو کراہیت دا بی پہ اصطلاح کے منع تاوی باب منع التعرض فی الصلاة و غیرها بربند گرزیدل پا منز کی من دی او خارج دا منزنا من دی نو غیرها کی عموم را او امام مالک سے مسلک تا اشارہ شو چاگا غیرها کی نوی دی حدیث تا گورے دا ندر آغل محکی. حدثنا مطلب منفذ قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا نساء قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه. کعبه شریفه چې جوړېدا دا وخت پیغمبر علیه السلام نبی نو 15 کال عمر باران شو په مینا طرف او په مکه نو دا وبټولې په بیت الله راځي. بیت الله کته دی نو بیت الله شریف دیوارونه غرزول ګټه خو چې په خټوله کې خزر غرزي نو دا عرب راغون شو وی جباره جوړو خو حلال پیسې برا جمع کړ نو چا ورته یو کشته د جدي په غاړه چرته راغله ده روانه پرته ده نه مالکان نو سور پسې لاړه غ تختې راوړه کشته راوړه د جدي نه
او به دلته بیت الله شریف د پاره چې چنده جوړ کړو نو پورا په نه جوړېده نو درې فرقه پکې وکړه یو شپږ غزب حصہ اعتبار کړه د حتیم طرف دویم دا چې دوه ورونه نو یو وره بند دریم دا چې هغه ورم یو چې جوړ کړو هغه ډېر اوچت جوړ کړ سړي لاسونه یې له درشلې ترسي نو دغه جوړولو کې نبی کریم شاملو دم تر سره ګټه راوړې قریش جوړولا مخامخ غر دې هغه ته جبل بی خبیث وای دا غینه ګټه راوړې بیت الله شریف جوړولا دا وخت مارته نبی کریم پیغمبر نو وعليه زاره چې به حجر اسود ته تراغه راو رسیدل ودا حجر اسود بسوق دی په دې خپل ګډ کې یو قبیله وي مونږ به دوبل وي مونږ به وزه سار بکینو دارونه بکې چې صبح د وخت راغی غبېګ دی اتفاقا نبی کریم راغی بس هغه وی دا افاق صادق امین دی رښتونه امانتدار دی بیگ دی ویته بیگ دی وی ها او ساده راوس او حجر اسود پکې کې خو او د قبایل مشران ته وی راځي صادرونه سه نو ټول وشت ک او چې به د کې خودو وخراغ نه هغه پکې کې خو نو ټول خوشاله کړل او کې خو د نبی کریم نو کان ينقل معهم الحجاره للكعبه نبی کریم د کعبه د پاره کټه راوړې وعليه زاره لنګیا چولیو فقال له العباس تدرك على مشره ورته وی عمه تري يا ابن اخي وارا لو حللت زارك دا لنګ پرانتا فجعلت على منكبيك فوقو کېره ځکه تش لنګونه چولو غریبی و نو چوګه سرګندې او ګټه پیرونه پوګه نو اوګه خوږي کنه خوږي فجعلت على منكبيك دون الحجاره فوقو بصادر دې د ګټه دلان دې قال فحله اغلن پرانس فجعله على منكبيه فوقو کې خو فسقط مخشيا عليه فورا به خضر اپریوت همارو یا بعد ذلك عریانا دا غینا پس بربند شوی نه دی ما ته وی چې کوم سیس په یو قوم کې رواج مومي هغه عیب نه ګڼي مالته بیت الله شریف نه بچا پیر خلک بربند ګرځیدل جوابونه به کول سو خود به معمولی تانه چولې و عورت غلیظه د پاسه به پټه را تا وکړو لکه د ماشومان له زمو وطن کې په ګرمه کې را کونه بندای د قشان د کونه په اندازه و ناره پټه او سړي به بربندو نو چونکه عیب نو دته مې ساده لرګه نو چې ساده لو کې خو پوګه فورن به خود را پړا هغه کارونه چې خوارق عادتي او پیغمبر سره مخ کې نو شي د پیغمبرانو هغه ته ارهاسات وي خدای پاک محفوظ ساته د خلاف مروت او د خلاف فطرت او د خلاف غیرت کارونه فورن نه په عذر وي ارني زاري مال خپل لنګ راکې مال خپل لنګ راکې نو فمارو یا بعد ذلك عریانا دینه پس بربند شوی نه دی نو چې دینه پس نه دی بربند شوی نه په عموم د حالاتو کې منظم راغی او خارج د صلات امراغ نه په منځ کې بربند شوی دی نه خارج د منځ نه بربند شوی دی نو معلومه ده چې بربندېدل دا باندې خود به توافونه کول یو خدای په عربی کې شعر دی وی الیوم یبدو کله او بعضه وما بدا منه فلا احله نن به زما دا خاص اندام ټول ایسه سرګندې یا لګه حساب سرګندې او چې کوم سرګنده د چاته اجازه نشته چې هغه لګوته ورول کلاله انګريزانو ملکونو کې دا بربندې خزي بوویل بالکل بربندې اسی معمولی تنکه شو یا په سندونو کې چلام وي ناغي معاشره کې دا عیب نه داسې وزر یې چولې دي توتا چې هوا سره خوځي نو چې داسې شي تی بربند ښکاره شي او چې داسې شي نو تی پټ شي یعنې تړلې دي پر کې شانتي داسې هوا سره خوځي نو بربند نور ته ته وایي نو دا هغې معاشره ده ګنده باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء محدثین کرام دا خیده ده چې د سید الکائنات نه څه ثابت یا ذکر کوي
کاغی کې څه اختلاف کې نه وي نو د حضور مبارک نه موضوعنا په کمیس کې راغلي په پرتوب کې راغلي دي په جانګي کې راغلي دي په قبا کې قبا خلکې ته وي د وګد کمیس او چې رامیان دې داسې شلیدلی او تڼې پکې ورکي چې میان دې کولوي او تڼو باندې بندي دي ته قبا وي او چې بندي لکه زمون کمیسونه دي ته کمیس چې دلته ګریوانه او چې دلته ګریوانه یا شاته نه دي ته درع وي د شذنو کمیسونه دا ای ګریوان شاته نه ته درع وي او دا کمیسونه چې دلته دي ته کمیسونه اوس خو د درې قسم راغلي نمباریان داسې پترس جوړي او د نیپال خلک هم دلته ګریوان جوړي پترس او ځینې خلک دلته جوړي دې ته جیب دې شلیدلې ځای ته وایي خو موږ دې د جیب وایو چې پکې پیسې اچي کنه جیب شلیدل والی ته وایي مقامات ویلې شپږم مقامه کې راغلی لجوب البلاد مع المطربه احب الي من المرتبه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا معد بن زيد بن ايوب بن محمد النبي هريره قال قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن الصلاه بثوب الواحد یو سړی پاتې د حضور مبارک ته وایي صاحب په یو جامه کې مونږ څنګه دي ما ته وایي دا سائل څوک حضرت ثوبان هغه ورته وایي او کلکم یجد ثوبین هر یو سړي سره دوه جامې ثم سأل رجل عمر دا عمر صاحب زمانہ کې لږه فراخي راغله او خیبر هم چې پته شنو لږه فراخي راغله نو عمر صاحب نه چاته پوښتنه کوي یو جامه کې څنګه دی وی جامه کې مونږ روا دي په یو کې خو چې خدای فراخي راوستل نو د فراخي نه کار اله تش په جایز به عمل نه کړ ټیک تک مقصد پکې بیان د مسلې وی لکه جابر صاحب چې کړو وی چې سړي سره دوه جامې په دوه کې دغونې چې درې وی دې کې دغونې دیو جن علماء وی صادر دې په سړی جامې دې دا کې پټکې دې په سړی او خصوصا د امامت وخت نو د عزت په جامو کې بخدای ته ودرې نو عمر سے اعلان کو وذا وسع الله فاوسعوا چې خدای فراخي سره وسلا نو دا فراخینه کارله د جامو کې مسکه استاره کې خولې کې دا څنګه چې د نبی کریم زمانہ کې په یو لنګ کې خلق مسکړي د مونږ بم کو نه زمانہ کې جامې نه وي دې کې اتباع ضروري نه ده نو عمر سے وذا وسع الله فاوسعوا دا تاسو ته په بل مسله کې مې سړی فقيري نه باندې بچل چې سره وړي مناسب او چې خدای سره درکې نو به فراخي کاوه اذا وسع الله فاوسعوا چې خدای ته باندې فراخي راوسته ته په بال بچ فراخي کاوه او به وای جمع رجل علی ثيابه دا جمع صيغه د ماضی دا معنی دا امر ده اجماع ثيابه هر سړی دی راجمه کی پردان جامه صلی رجل اللي يصلي رجل منذ کی سړی پلنګ کې په صادر کې پلنګ کې په کمیس کې فیزان و خوان پلنګ کې او په خلکې کې فی سراویل و ردان په پرتګو په صادر کې فی سراویل و قمیص په پرتګو کمیس کې فی سراویل و قبائن په پرتګ او په خلکې کې فی توبان و قبائن په جانګي جانګي راغي بده دې پورو دا چې اونې مانګا فی توبان و کمیس جانګي او کمیس کې قال واسب قال فی توبان و ردان په جانګي او په صادر کې یعنی یو باندې کفایت مکه کم از کم بخوا غونده چې خدای فراخي او سره واستل نو سړی چې څومره جامې چولی شي مازه نه دا خبره انزلنا سمنا عني قال سمنا بذي بن عن الزهري عن سالم بن ابي عمر قال سال رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کتاب العلم اخر کې مونږ ویلو وی قربان محرم کبه جامې غسلی شي وی کمیس بنا غوندي پرتګ بنا غوندي بارانه بنا پسرای او جامې بنا غوندي چې هغه په ګل زعفران او په ګل ورس لړلې شي ګل ورس خوشبوئی ده او زعفران هم خوشبوئی ده خوشبوئی په احرام کې بند دی فمن لم يجد النعلين کې پنۍ نیوي سړي سره فليلبس الخفين موزي دی واچي وليقطعهما فموزي دی پری کی حتی يكون اسفل من الكعبين د ګټو د لاندې شي وانا دا مقصد دا دی چې دا جامې په احرام کې بند دي نو بغیر د احرام خرواش کړه نو سراویل پکې راغی قمیص پکې راغی بغیر احرام حالت د منظم دی نو منځ کې پرتو منځ کې قمیص منځ کې ساده ټول لاله
او باو ما استر من العوره بعد په بیان دا غشي کې چې پټول شي چې عورت دې من کې به احتمال لري او د احتمال د وجه نه ما کې به احتمال لري نو کما موصوله کې باب الذي يستر من العوره هغه شی چې پټول شي چې هغه عورت ده نو من بیان لري او ما موصوله ده او که من تبعیزی کی نو باو ما استر باب ده په بیان دا حصے کی چې پټول شي من العورت هغه بعض عورت ده یعنی عورت په قسمه ده یو عورت غلیظه ده بل عورت خفیفه ده دا عورت غلیظه پټول ضروری دي هغه حصہ چې پټول شي چې هغه حصہ ده د عورت ته ځکه عورت وایي چې عورت عار نه مشتق ده عار عیب ته وایي نو دغه اندامونو سرګندول په معاشره کې خلک عیب ګڼي سامان یې سرګند حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الله سبحانه من شعب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمال السماء اشتمال السماء بنکه اشتمال السماء ځان نه صادر کوټل راتاول د دې په طریقې وی یو صادر ځان نه داسې راتاو لا سونه بند کی نو دا منع ده ځکه دې کې مشابهت د وځي د يهودو سره راځي یهود په عبادتو کې داسې ولاړی چې صادر ځان نه کوټل راتاو کړي منافذ بندي بندا که ضرورت شي لا سرګندول ته نتا ته به تکلیف دویم استعمال سما دي ته چې دواړه صادرونه په یو طرف کېره دا صادر او دا بل طرف او دا طرف ته سرګند دي نیم سرګند دی او نیم پټه نو دا ممنوع دی مطلقاً ځکه دی کې عورت نه پټيږي نو کې استعمال سما کوټه صادر ځان نه راته وړي نو مکروه دی د وجه د مشابهت د يهودو نه او که په یو طرف په وګو چولی دواړه صادرونه او یو طرف سرګند نو دا ممنوع دی مطلقاً ځکه یې کې کشف د عورت راځي استعمال السمان مخکې حضور مبارک منک وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء او احتباء سړو کې په جامه کې ولاندې سامان سرګند احتباء ته ما خو دلو کړه صادر دا سره راته کې او کلک یو صادره هي شي چې فرج سرګند فرج سړي هغه ته موي لخذ هغه ته مو هغه احتباء معنا ده چې لاندې سامان سرګند او کلام سامان پټو به احتباء کاوه په جماعت کې مال دي دي مالکیان یا دا نور افریقي ولا خلک درشان احتباء کیو ناس صادره تړلې دغه نه کو نو دې کې دمای سره زمو وطن کې دا چاله نه ورځي او صادرونه خلکو پرې خوندل بعد طالبان چې چیس کې نو می صادر دلته بوګه پروت بلستنی او عرب چې مسکینو پټکیم لرکی ټوپیم لرکی چې بدن کولوي زه خپل جرابو سره ډوډۍ نشم پړې چې څو پور جرابي لرکړي نه جرابي لرک نالي ډوډۍ خورې او دی په وګه صادره هیدل لکه جنازې نه دي زمون په 400 کې چې حمامان جنازو راځي کنه نو زیاتې جامې نور دي په وګو صادرونه کې دی پټکي سره راتاو کې یوې کدوې ځکه چې وځره په غټې نو چلون ولون دی د اسقاط معاملې ډېره خرابه کړه د مليانو امامانو خو یو جنازه کېږي نه ځکه چې دوی پسنیت تلی د اسقاط شریف او د امیانو کېږي ځکه هغې نیت د سوي نو مسله ګورستاسو خطرناکه ده نو حضور مبارک کو استعمال السماء مکه و احتباء ده نه کوي فی ثوب واحد ليس على فرجه من شيء چې په فرج سني او حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن زناد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بيع منادي كتاب البيوع کې براشي بيع اللماس او بيع النباس ملامسه او منابذه د دې په صورت دي یا عقد نه عبارت ته یا د ختمېدو د عقد داسې چې الکه ما کوم شي له ګوتې وروړې بس دغه زما کبه دنه کتل او کبه نو کتل نو دا معنا د ځکه دی کې د دوکي یاره کدن نسخای پکې
دنه شلیدلې کپڑا دنه کتاب کې پانی نو لمس به ملامسه به بیا نو دا دې کې غرار دی نو شریعت دا بند کړی او کله به دا علامه د انتها د اختیار وا الکه شی مې د نواز ته کما ګوتې وروړي بس عقد ختم نو دا دواړه دا عیب او منابزه دې ته چې کوټکانه به ورويشت نه بس وشتو ته وای نو دا کوټکانه چې پکم شیو لګي بندغه زما دا غیدا هو یا به د اختیار د عقد خاتمه دو چې هغه بای ورته کپړه ورويشت بس اختیار به ختم نو به ملامسه او به منابزه دې ته لماس او نباز وای دا به کتاب البو کې راشي دا د جاهلیت به وي او دا منې د دې وجنه دې کې zarar دی یو د طرفینو ته او دوکا نه پکې د قسمت پونه مثال دی که خخیږي که خراب کیږي خو چې یو ځل په ګوتې کې خو دې برداشت یو ځل دې په کوټکانه ورويشت داستا یو ځل تا تر ورويشت برداشت کیندوانه ورويشت اوس به معاطات جایز ده معاطات مشتلی هغه عام سيزونه برابرې ته پیسې ورغورځي هغه درته کیندوانه راوغورځي ته پیسې ورغورځي هغه درته خربوزه راوغورځي دې ته به معاطات وایي خدا پاک سيزونو کې چې هغه هم شکل ایکم کې ابجنی ته اختیار ستاسو درات سایندوانه راوغورځي ماته نو به معاطات رواده په امور صاف لو کې معمولی د دکانداري د سړک غاړه ته سامان خي ام بس پیسې ورغورځا او غشيره ورغورځي پیسې ورغورځا ځکه ټول شیان یو شانتي او خلک پیسې ورغورځي هغه ته مبيار ورغورځي هغه به المعاطات جایز ده او دا به لماس او نباز ده ملامسه او منابذه وان يشتمل السماء اشتمال السماء بنکي سما کوټلې کانی ته وای ځان نه صادر دا سراتو کې ټول منافذ بند کی نو دا مارته وی د يهودو وزاره نو سما کوټلې کانی ته وای لکه کانی کې چې سوري نه وي دیم دغه شان ځان کې سوري پرې نه دي بټول صادر ځان نه راتو وان يحتبي الرجل في صوم واحد او احتباء سړیو کې پيو جامه کې یو احتباء کوي پيو جامه ومن هغه صورت چې له تعالی فرجه منو شعر حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب أن عمه قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة دا فتح مكي کې مونږ ویلو نبی کریم چې مکه مکرمه فتح کړه کنه نو په کال هغه نه په خپل کړه نه ابو بکر صدیق لګل هغه وخت یو والی مقرر هغه منځک بیا حج پیوک بینهم کا له ابو بکر صدیق لګ امیر الحج ورته وی د برات اعلان وکړه چې کوم مشرکان سره زمو معاهده وا سلور میاشت معاهدین پس معاهده ختم او چې چا سره مده ذکر ونه د مده پورې ده او که چا سره د غنی ناغیرم سلور میاشت انتظار کی داغینا پس پیا اسلامی یا بور سره جهادي برات من الله ورسوله للمشرکین څنګه دی آیات الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الارض 4 أشهر معلوما انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله دا ابو بکر صدیق ته وې د برات اعلان وکړ دی امیر الحج لګلو ورپسې علي سے مرولې چې د برات اعلان وکړ نو علي سے نور صحابه بغرزیدل او د برات اعلان وکاو امیر الحج ابو بکر صدیق علي سے به څه ورولې چې د عربو دا رواج چې معاهده لیکون کې او معاهده ختمون کې به د بادشاہي په خپل یا د بادشاہ نسبی خپل نو علي سے به نسبی خپل نو دی ورولې چې کوم معاهده د سلیم چالي کړي و علي سے لیکنه قال بعثني ابو بکر سے امیرو ابو هريره وی زیو لګلم په مؤذنینو کې یوم النحر نوزن بمنا الله يحج بعد العام مشرك صح انه پسوک مشرک ناراضي ولا توفوا بالبيت عريانا نبس په باندې طواف کوي ځکه آینده د نبی کریم اراده وا ناغوي چې زما په حج کې مشرک او بربند سړی ني قال حميد بن عبد الرحمن ثم ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ابو بكر امير علي سے بھی رستوروں نے فامره ان يوزن ببراءه
اذا برات اعلان وکړه. قال ابو هريره فاذن معنا علي سے ابو اعلان کو في اهل منى ويوم النحر لا يحج بعدنا مشرك ولا يطوف البيت عريان. او باب الصلاه بغیر ردان، بغیر صادر من راغله، یعنی تش لنګ د چوری صادر د ځان نه راته وکړ. هغه به اکثر لنګونو صادرونه استعمالو، کمیس کم. نبی کریم صادر او لنګ وو، کله نا کله کمیس اغوسته ګندن نو لاندې ساده صادر او د پاسه بدن. دیو جن اکثر راځي دعا کې ویل ترخونه ښکارا شو، نو ترخونه ځکه ښکارا کېدل چې صادر وو، صادر کې ښکاری، کمیس کې خو نه ښکاری. نو لنګ او صادر، نو که سړی بغیر صادر منځو کې یعنی تش لنګ باندې عمره غلی نه، لکه جابر سے بیا ودل قصتن منځو کې جامې په کړوان پرته وي چې هغه مسله هی ته وخه کني چې جامې زیات نو زیات اغونده چې د عزت په جامه کې خدای پاک ته منځو کې او خدا ستر په حالت کې. قال دخلت على جابر بن عبد الله، جابر سے لورا وهو في يصلي في ثوب واحد، ويو صادر کی مسک ملتحفا به، صادر لنګ ځان را توکړ، ورداه موضوع، صادر پروت بل دویمه جامه. فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع، تموز کې په یو جامه کې او صادر هم درته پروت دی. قال نعم، دا مې وکړل قصدن احببت ان يراني الجهال مثلكم، چې ستاسو په شان نه پوهه مې وویني. دا جهال سره ځکه تعبیر کوي چې دوی د شاکلي د سوال نه اعتراض معلومې ده، نو په مشر به اعتراض نه کوي. وجه د تاسو کا قربان تاسو منځ کو چې د دې سوال ده، نو دوی ورته وي سه منځ کې پلنګ کې او صادر دې پروت دی. نو تنقید په شکل یې سوال وکړ، نو هغه ورته وي چې تاسو په شان احمقان مې وویني. او بیا وایي ما نبی کریم داسې لیدلی او با ما یذکر فی الفخذ، پتون عورت ته کنه ده. نو دې دوه نقل کوي په ترجمه کې احادیث دلته اشاره کوي چې فخذ عورت، خو حدیث مرفوع ورستو د فخذ د عورت کېدو د نه کېدو دلیل دی. نو دی وی په اعتبار د ثبوت سره هغه حدیث زیات اقوا دی چې هغه نه معلومیږي چې فخذ عورت نه دی، او حدیث قولیه داسې راغلي دي چې هغه نه معلومیږي چې فخذ عورت دی. عمل په احتیاط پکار دی. دغه تفقه ده چې دوه حدیثینو کې اختلاف راغی، نو چې کوم کې زیات احتیاط ته پاره عمل وکړه، اگر چې هغه د شرط مطابق نه دی. اوس خو به صرف سند ته ګوري، وی سند د دې حدیث دی، الکه سند یې صحیح خو بل حدیث هم راغلی که هغه د دې نه کمزور دی، نو موږ جمع وکړو بین الحدیثین او په احوط باندې عمل وکړه. د فقهاو دا کار دی، دی عمل په احتیاط بالدین کې. امام بخاری چونکه فقیه دی، نه ګولې دی ترجمه ته. قال ابو عبد الله پخپل دی امام بخاری ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، د درو صحابو نه دا غلي دي د سید الکائنات څخه چې الفخذ عورت پتون عورت ته پتون په پټ ساتي. وقال انس خو بل طرف ته حدیث درست ذکر کوي چې حسر النبي صلی الله علیه وسلم فخذه، چې حضور یو ځل پتون سرګند کا، نو کدا عورت وینو څنګه سرګند معلومه ده چې پتون عورت نه ده. نو دی وی امام بخاری خارب عبد الله امام بخاری وی وحدیث انس اسند، حدیث د اسند اقوا انس اقوا په اعتبار د سند، وحدیث جرحد احمد، او حدیث د جرحد او د ابن عباس او د محمد بن جحش کې احتیاط ته. وی ته احتیاط کا او پتون عورت غنا حتی نخرج من اختلافهم، چې اختلاف نوزو عمل په متفقن علیه صورت کا او نه په مختلفن فی. قاعده درته خو له دوه قاعده درته خودل. یو قاعده دا چې دوه حدیثینو کې تعارض راشي، اگر چې یو لږ ضعیف دی بل اقوا دی، خو چې کوم کې احتیاطي عمل پاره کا. دویم درته دا وي چې کومه مسله کې اختلاف د علماء نو ته په امر متفقن علیه عمل کوا، اختلافي صورت باندې مکوا. هغه عبادت کوا چې ټول امت ورته صحیح وي. دیگه نو تبا خروج د خلاف د علماء نه کې، علماء امراض دما په
فقها او محدثین کرام دي لوی اشخاص کنه مولا باجوړ مولا نورستان مولا نه دي ګوره نسواریان نوئی قال ابو عبداللہ وحدیث انس اسندو حدیث دا انس اقواد وحدیث جرحد احوتو وحدیث دا جرحد کی احتیاط تے حتی نخرج من اختلاف نو دغه عمل پاغی کوا چې اختلاف نو پتون مسرګنداوا شاه ولی الله سے یو تطبیق کړی چې یو متمول مالدار خلک ته اغنیا هغه د پاره ټول پتون عورت او یو مزدورکار خلک اما چې ماران کبان چې نسی یا خشاکونه راغونډي هغه د پاره پتون عورت نه لکه مزدورانی نو کلنګي جانګي چوری نو خیر په صدریابونو کې کبان نسی کړ یا مچې دغه مانګانانی کشته راکړي هغه دا چوری دا بر عاشی دا حدیث نه معلوم عاشی روان او قافله کې مزدوران او خان چې جنگي غسل په پتونه سرګندو نو خیر دې مزدور کار دی هغه یې مزدور کار د فارم جایز دی او متمولین د فارم ناجایز او احناف یو بل تطبیق کړي عام چې عورت په قسمه کړي یو عورت غلیظه دی بل عورت خفیفه دی عورت غلیظه کو ناټو ته او دې غلط پتون ته او دا غوې نه پستا نری شي دې عورت خفیفه وای عمل بالروایتین کړي وقال ابو موسى قد النبي صلى الله عليه وسلم ركبتين حين دخل عثمان ركبتين تعبير فخذين نو حضرت نبی کریم په کوي کې خپې ځان نکړي وي غبیر عثمان چې خو با سره نږدې نو ابو بکر راغی یو طرف تکینا عمر راغی بل طرف تکینا عثمان چې راغی نو حضور مبارک لنګ کونډه پټ کړي نو چې ورته ابو بکر عمر راغی کونډه سرګند او دې شرای کونډه دې پټ کړي دنه ملائکی د اسمان حیا کوي امام ته حیا وکړه نو حضرت عثمان په حیا کې مش حضرت عثمان رضی الله عنه په غسل خانه کې ځان نه لنګ توکړې والے به لامبل اوای قسم دې چې داخل لاس می اوزل حضور پاک سره د بیعت په کې لګولې داخل لاس چرته ما ځان په نه ګرولې دم لاندې بدن دا مې بدن نه چرته نه وړه دا ادب او احترام نمونه ما خیل اسبان چرته ځان نه ګرول چې هغه سره مې اوزل راکړ ناغه په ځان له غسل خانه کې ځان نه لنګ توکړو علي به لامبل نو حضور مبارک چې عثمان سے امراه نو دغه سره وکړه دې مصاب دې معلومي چې بتاین عورت نو دغه د ابو بکر او د عمر سے پراتو کې نه دی پټ کړ مولانا زکریا سے ابتدا تعبیر کی چې مخ کې خلنګو هو کمیس بر طرفه نو کمیس یې په برابر دا څنګه چې مخ کې کونډه سرګندې ده کتش لنګ خلو لنګمو کمیسم نو کمیس وځه برابر کړ وقال زید بن ثابت وای سید الکائنات باندې چې دا آیات نازلې ده لا استوى القاعدون من غیر الضرب